أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل منا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين دغدروا جنو دلوتا المستهزئين دي مسخروا كونكو ولا توايا كافرانوتا سيروا وغرزيغي في الأرض بزمككي ثم بیا انظروا وګورئ كيف كان معنا كيف صار سرنګي ګرځیدلې عاقبت المكذبين اخري انجام د دروغ جنو وګورئ ورشي لاړ شي د عادیانو علاقې ته لاړ شي د سمودیانو علاقې ته لاړ شي څنګه ګرځیدلې د هغې انجام نو ډېر بد ګرځیدلې ده. قلت ورته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن چال ردي یعنی د چا په قبضه کې دي ما ټول هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دا کوم مخلوقات دي والارض په ځمکه کې فإن اجابوك پس کچره جواب درکو یا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها پس ډیره خدا و الا او که جواب درنکو قلت ورته وایا هو لله دا ټول الله لره دین د اله العالمین په قبضه کې دي كتب مقرر کړی الله تبارک وتعالى فیصله کړی دا الله تبارک وتعالى على نفسه په نفس باندې الرحمت رحمت لرا یعنی په تاخير د عذاب باندې چې زر عذاب نرا ولی پتا سو باندې زکا اله العالمین وی چې ان رحمتي یقینا رحمت زما چې د غلبت غالب دی علی غضبی په غضب زما باندې مرفوع حدیث دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د اله سل رحمت دی یو رحمت دنیا تراغله دی پدې کې انسانان دا انعام دا چارپایا دا ټول شریک دي دی یو بل سره پدې رحمت باندې مینه او محبت کیا او نه نوی رحمت چې دا یوم القیامت په ورځ د قیامت با خپل بندگانو لره اله العالمین ښکارا کې نو ځکه الله وی كتب فیصله کړی الله تبارک وتعالى على نفسه په نفس باندې فرض کړی یا مقرر کړی على نفسه په نفس باندې الرحمت رحمت لرا لا يجمعنكم خامخا پتاکید سره جمع بکی تاسو لرا اله العالمین فی قبورکم فقبرون استاسو کې الى یوم القیامت تا ورځ د قیامت دا داسې ورځ ده لا ریب فیه لا شک فیه چې په دغه ورځ کې شک نشته الذين غكسان خسروا چې نقصان رسوله یعنی هلاک کړي انفسهم نفسون خپل لرا فهم پس دي چې لا یؤمنون ایمان نه وروړي وله دی الله لرا یعنی د په قبضه کې دی ما غس سکنا چې سکون حاصل یا آرام کوي یا سکنا چې اوسېږي فی الليل د شپې او النهار د ورځې وهو د الله تبارک وتعالى سميع اوریدونکي دی لاصواتهما دا وازونو د دی لرا العلیم پوی دی باسرارهما په پټ رازونو د دی باندې قلت ورتوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دایات کله نازل شو مشرکان مکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تویل چې مونږ تراشا زمون الها او ته معبود وایا مونږ به تا بی بیان درکو او پزان باندې بده امیر مقرر کو مشر بده کو جواب راغی قلت ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مشرکان مکه ولرا غیر الله یا غیر د الانا اتخذوني سمزا وليا دوسا داسې الله فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکې لره وهو د الله تبارک وتعالى حال دا دی د الله تبارک وتعالى يطعم طعام ورکی غیر لره یعنی يرزقو روزي ورکی غیر لره ولا يطعم طعام نشي ورکولې د لره یعنی ولا يرزق روزي ورکولې نشي د تسوکا دلته نفي د احتیاج د باری تعالی د مخلوق نه چې اله العالمین چاته ګوره احتیاج نه لري قلت ورته بل طریقه د تعلیم ده انی یقینا ز چې امرت امر کړی شوی ما ته په دې خبره باندې ان نكون دا چې شمه اول من اول دا غچانه اسلم چې ګردن نهاد ځان ګردن نهاد ګرځون کو نه دی یعنی ګردن نهاد غاړه خودون کو نه یعنی الله ته من دا غچانه اسلم چې ګردن نهاد ګرځیدل دی یعنی غاړه خودون کو نه الله ته ما ته په دې باندې امر کړی شوی دی او په دې باندې امر کړی شوی دی ولا تکونن مکیګه ته پتا کې د من المشرکین د مشرکانو نه
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وای مراد دین امت دې چې مکه گئی تاسو د مشرکانو نه قل ورته وایا انی یقینا زچې ما طریقه د تعلیم دلته اخاف یریګم ان عصیتو کچرینا فرمانی د وکړم زه ان عصیتو منا کچرینا فرمانی وکړم زه ربی د رب زما نو یریګم زه د سنا عذاب یوم عذاب د ورځ عظیم لوینا یعنی عذاب یوم القیامت عذاب د ورځ د قیامتنا نو چې زه محبوب د الله یم یریګم نو تاسو ته په طریقې ولا سره یره پکاره ده اصلي خبره ده چې عبادت د غیر الله پرېږدئ د الله عبادت کوئ من هغه څوک یصرف چې وګرځولی شو عنه د دې عذاب نه یعنې بچ کړی شو د دې عذاب نه یومئذ په دغه ورځ باندې یعنې یوم القیامت په ورځ د قیامت فقط په تاکید سره رحمه رحم وکړو الہ العالمین هو په دغه انسان باندې وذالک دا بچ کېدل د جهنم نه الفوز کامیابي ده المبین ښکاره وان یمسسک الله کچرې ورسئ تعالی الله تبارک وتعالی بضر ضرر لرا فقر شدت فلا کاشف فلا رافع پس نشته پورته کون کې دی ضرر لرا نشته دی لري کون کې دی تکلیف لرا له کې اشاره تکلیف ته ده له دی تکلیف لرا الا مگر هو هم دغه الله لري کوي وان يمسسك کچری ورسیږي تعالی را بخیر په خیر سره یعنی خیر ورسیږي فلا راد نشته دی رد کون کې بیا دی خیر لرسوک یا فلا ممسک له پس نشته دی بندون کې دی خیر لرسوک فهو پس د الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شی باندې قدیر قادر ذات دی نو مختار کل الله دی قادر ذات دی من الخير والضرر د خیر او د ضررنا وهو دا الله تبارك وتعالى القاهر من الغالب غالب ذات فوق عباده پاسد بندگانو فامر او قضا کی تفسیر قرطبی وی دا فوقیت مکانی نه دا د قهر او د غلبی او د سلطنت نه ده دارنګي شوکانی هم وی چې دا فوقیت چې دلته مکانی نه ده مراد تن غلبه ده وهو دا الله تبارك وتعالى القاهر من الغالب غالب ذات دے زور ور ذات دے فوق عباده پاسد بندگانو وهو دا الله تبارک وتعالى الحکیم خوند حکمت دے الخبیر خبردار ذات دے فهر شیز باندې باعمال بنی آدم په عمل د بنی آدم باندې د کافرانو ویل چې گوارا ور چې نبی جواب راغې قلت ورتوای پیغمبر علیہ السلام ایو شین کم یودشی اکبرو یعنی اعظم غټ د شهادتن په اعتبار د گواهه د جهت د گواهینا فإن اجابوک پس کجری جواب درکو تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فبها پس ډیر خدا و الا قدرونکو قلت ورتوای الله الله چې هو شهیدنا شهید معنی هو شهید دا گواه دی بیني پمن زما و بینکم پمن تاسو کی و اوحي وحی کړه شی مال را الیا مال را هذا القران دغه قران صد پارا د وحی شوی د لئنذرکم د پارا چې وای رمز تاسو لره به بالقران په قران سره اهل مکه ومن هرغ سوق ويرم بلغ چې رسیږي یعنی بلغه چې رسیږي هو هذا القران یعنی دغه قران من العجم عجم تا وغيرهم غیر د عجمنا من الامم الى يوم القيامه تورز د قیامت پورې اینکم تاسو چې مشرکان لتشهدون خامخا گواہی کوي په دې خبره باندې ان مع الله یقینا سرد الله الهه اخرى الها النور دي قلت ورتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اشهد ز گواہی نکوم په دې باندې ان مع الله الهه اخرى په دې باندې ز گواہی نکوم قلت ورتو جواب ورک انما یقینا خبر دا هو دا چې دی الله چې دی اله دی واحد یو وانني یقینا زچم بریء بیزار یما مما دا غسن تشركون چې تاسو شریک وي د الله تبارک وتعالى سره الذين كسانتينهم الكتاب چې ورکړې مونږ دی لره کتاب لکه عبد الله ابن سلام او ملګری د دې يعرفونه پیجنې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لره او حقانیت د پیجنې کما لک سرنګ يعرفونه چې دی پیجنې ابناهم زامن خپل لره
الذين وكسان خسروا چې تاوان رسول دي انفسهم نفسهم خپل لرا فهم پسدي چې لا يؤمنون ایمان نه وروړي ومن اظلم استفهام انکار دي سوق دي ذات ظالم دین بل ظالم لوی نشتا زجر بیان اله ممن دا چانا افترا چې ځان نه جوړي الله په الله باندې کدي بندروغ لرا او کذبا یا تکذیب کوي یعنی نسبت د دروغ کوي بیااته پایاتون د الله تبارک وتعالى انه ضمیر شان دي شاندار لا يفلح خلاصه بنمومي الظالمون ظالمانا ويوم من اذكر يوم يات كي غرزا نحشرهم من نجمعهم جمع بكمغا العابدين دا عبادت كون كي والمعبودين اغا چاج بي عبادت كون دا بوتان جميعا من كافتن پغند باندې بجمع کو دا ورځ د قیامت یادای ثم بیا نقول بوي للذين وكسانوا الاشركوا چې شرکونه کړيو اين شرکاؤكما چرته دي شریکان تاسو الذين هغه شریکان کنتم چې تاسو تزعمون چې ګمانون کولا دا ګمان به مکولن تشفع لكما چې دا تاسو ته شفاعت کې عند ربكما پنيز در تاسو ثم بیا په دغه ورځ باندې لم تكن نبوي فتنتهم من عذرهم وجوابهم فتنتهم من عذرهم وجوابهم عذر او جواب ددي الا مگر دا عذر بکن دا قالوا وای بدی والله قسم بالله باندې ربنا ای یا ربنا ای رب زمونگا ما كنا نو مونگا مشرکان دروغ بویا دا خبره کوي نو رب کریم خلق ته ویا انظر وګورا سوچو کوي کیف کذبوا سرنګي دروغ ویا استقبالی معنا وکا سرنګي دروغ بویا علی انفسهم پزانو خپل باندې وضل ورکشو عنهم ددین ما غبطان کانو چې ودي یفترون ځان نه جوړولا یعنی دروغ باندې داغي عبادت کولا اوس په ځان باندې مشغول دی وګورئ ورته رب کریم فرمای ومنهم او بعض ددینا من هغه سوق دی يستمعوا چې غوږ دی تعالی را ولید بارک نازل شه عتبہ شیبہ ابو سفیان او نظر په دغه وخت کې ابو سفیان ایمان نه وروړي نو نظر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نو قران واوریدو نو ابو سفیان ورته ویل چې سوي دی بارکی سړي خیال دی هغه ورته ویل دا خو زه هم ویل شم دا سي قصې دي د پوخانو خلقو قصې بیان یعذ بالله آیات نازل شو ومنهم بعض الذين من غسوق دي يستمعوا چې غوږ دي الیک تعالی را علی اراده الاستهزاء په اراده د استهزاء مسخري کیا او تکذیب په نسبت د دروغ غنلو باندې دا غوږ دي الیک تعالی را وجعل الله غرزونی مونږه الله تبارک وتعالى ويا على قلوبهم پزړونو د دې باندې اکنتن پردي ولی ان يفقهوا كي لا يفقهوا دي د پره چې پوي نشي هو په قران کریم باندې ځکه چې دي استهزاء کوي مسخري کوي نسبت د دروغ کوي د قران لرا وفي اذانهم منا جعلنا في اذانهم غرزوري مونږ په وګونو د دې کې وقرن منا صممن وقرن ای صممن کونواله یا ثقلا درنواله بوج وان يروا كچري وګوري دي كل ايه ها كل مجموعي دي دلتا كل ايه هر يوم معجزه دا خو یو غواړي کټول معجزې وګورین الله تبارک وتعالى ولا يؤمنوا دي ایمان نراوړي لا يؤمنوا بها پدیبانی حتى ترى وقت پورې اذا جاءوك دمر نشکی دي دا کافرن اذا جاءوك کله چې راشي تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یجادلونک جګړې کوي تاسو سره یعنی بزایا تپوسونه کوي تانا يقول الذين ويا دا کافران يقول الذين ويا كسان كفروا چې کفر کړي دي ان هذا ندي دا قران کریم الا مگر اساطير الاولين مگر دروغ قصې د پخوانو خلقو دي دغه بیا وای دا کافران